رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق الله مولانا العظيم. وعن الحارث الأعور عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل وحكم ما بينكم وهو الفصل. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. عزتمندو مختصر وخت دی د جمعې ورځ ده او دا ډېر اهم پروګرام دی ځکه چې د قرآن پروګرام دی او د قرآن په درناوي کې ساز شوی دی او د قرآن یو زبردست خدمت شوی دی او زمونږ د ډېرونو کړی دی. موږ او تاسو ټول له الله تعالی توفیق راکړي چې په دې انداز باندې موږ د قرآن بیانونه وکړو، د قرآن خلکو ته وړاندې کړو، په قرآن باندې موږ خلک پوه. ما چې کوم آیات ستاسو مخکې ولوستو نو د هغې خلاصه دا ده چې الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کو او ورته وفرمایل چې انه لذکر لک، اے پیغمبره دا قرآن ستا دپاره عزت دی. دلته ذکر مفسرین وایي په معنا د عزت باندې دی. دا قرآن پیغمبر ستا دپاره عزت دی، ولقومک او ستا د امت دپاره عزت دی، وسوف تسألون او دې قرآن باره کې به تاسو ټولو نه تپوس کېږي. نو په دې آیات کې دا خبره الله ذکر کړه چې پیغمبره ستا د عزتمندۍ دنیا کې د غلبې حاصلولو په کفر باندې او د کفر په مینارونو باندې زلزلې راوستل او حق قایمول، دا په دې قرآن باندې په عمل کې دي، دا په دې قرآن کې په زده کېدلو کې دي. دا قرآن ستا دپاره عزت دی او یوازې ستا دپاره نه، ستا د قوم دلته چې مراد امت دی، ستا د امت دپاره هم دا قرآن عزت دی. د بخاري حدیث کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه وقت دی، هغه یو خپل دغه دا گورنر او امیر د مکې راوغوښته او بیا د دواړو ملاقات وشو او ملاقات کې ورته حضرت عمر ویل چې په خپل ځای نائب گورنر په مکه څوک پرېښودو. نو هغه ورته ویل چې ابن ابزا. هغه ویل ابن ابزا څوک دی؟ دا زمونږ یو آزاد شوی غلام دی. حضرت عمر ورته ویل چې ګوره مکه کې دا دونه لوی لوی سرداران او دا دونه لوی لوی خلک موجود دی او تا یو آزاد شوی غلام په هغې باندې امیر او گورنر مقرر کړ. نو گورنر امیر صاحب ورته ویلي چې جی په قرآن ښه پوهېږي، اما چې کوم سړی دې ته مې نه دي کتلي چې د کومې قبیلې سردار دی، دا څومره سرمایه‌دار او جاګیردار دی، ما دې ته کتلي چې په قرآن د ټولو نه ښه پوهېږي. نو حضرت عمر خلیفه ورته ویلي صدق الله ان الله لیرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها الاخرين. بیا خو خدای رښتیا وایي، د دې قرآن په وجه باندې ډېر قومونه چې د دنیا په نظر کې او د خلکو په نظر کې ډېر اوچت وو، خو چې دا قرآن یې پرېښود نو الله ته ترین ته ورسول، ذلیل یې کړل او خوار یې کړل. لکه ابوجهل او د هغه ملګري. او د دې کتاب په ذریعه ډېر خلک چې د خلکو په نظر کې ډېر لاندې ښکاري، الله یې لوړو لوړو درجو ته ورسول. دا د بخاري حدیث دی. حضرت عمر ورته ویلي چې خدای رښتیا وایي، د دې قرآن په وجه ډېر قومونه چې خلکو په نظر کې اوچت دي الله یې ذلیل کړي او ډېر لاندې قومونه الله دې قرآن په وجه چې دا قرآن خپل کړي، په دې قرآن عمل وکړي، الله رب العزت
هغوی لوړ لوړ مرتبو ته رسوي. یو ځل د حضرت عمر دربار لګېدلی دی، حدیث کې راځي، او ابو سفیان زوی د حرب چې د احد په غزا کې او د جنگ احزاب او د خندق په غزا کې د کفارو د فوج کمانډر او د ابو جهل وروسته د کفارو مشر، بیا د الله مهرباني کړي مسلمان شوی دی، فتح مکه کې مسلمان شو. بل یو سړی دی سهیل ابن عمر ورته وایي، دومره لوی سردار دی او دومره لوی سړی دی چې د حدیبیې لوزنامه د پیغمبر خدا سره سهیل دستخط کړی وای. لوی سړی هم مسلمان شوی، الله پې مهرباني کړې. د حضرت عمر دربار لګېدلی، دا دواړه کابري صحابه دي ورسره او د لوی لوی قبیلو سرداران دي. دا دواړه د حضرت عمر نه یو ښي طرف ته ناست دی، بل ګس طرف ته ناست دی. غریبانان انصار و مهاجرین راځي. نو حضرت عمر دی دواړو ته وایي، ابو سفیان ته وایي او سهیل ته وایي چې صاحب ستاسو خبره مې کړې ده، تاسو لږ مخ واشه. نو دا دواړه غټ سړي د هغې دربار دروازې ته ورسېدل. نو چې بیا خلک ډېر شو، نو حضرت عمر ورته چې ستاسو کار شوی دی تاسو. نو چې کله بار ووتل، نو ابو سفیان ورته وویل چې بھائی دې سړي زمونږ ډېرې بېعزتي ونه کړه، ډېره بېعزتي زمونږ وکړه. د دې باوجود چې موږ مسلمانان شوي، د دې باوجود چې موږ د لوی لوی قبیلو سرداران یو، موږ سره دا کار وکړو. نو سهیل ډېر هوښیار سړی، سهیل ابن عمر ورته وویلې، ویل دا لا پرېږده، دا خو د عمر دربار دی، دا قرآن زما او ستا کلي ته او دا پیغمبر زما او ستا کلي ته د ټولو نه مخکې راغلی. خو دې غریبانانو پهل وکړو او دا قرآن یې خپل کړو، او ما او تا د دې دونه لویوالي او ملکوالي سره د قرآن ته شا کړه، د قرآن مقابله مو کړه او اخره پورې مو کړه. دا خو دا د عمر دربار دی، تا ته به خپله پته نه ولګي چې د الله دربار قیامت کې ولګي. او بیا سهیل ابن عمر دا کابرینو صحابو سره مشوره وکړه چې قرآن مو مانو، خو په آخر کې مو مانو. د دې تاخیر څه جبیره او څه پټۍ شته چې دا زمونږ د عزت په دې پېښ شوی دی چې موږ قرآن ته رسو راوړي. نو دې څه علاج شته دی چې دا زمونږ نه دا کمی لرې شي او زمونږ د عزت بحال شي. نو اکابرینو صحابه ورته ویل چې په شام کې غزا شروع ده او هغې غزا ته لاړ شه. سهیل ابن عمر خپله ټوله قبیله راوویسته او یو لویه جلسې سازه کړه، یو لوی زبردست تقریر یې ورته وکړو او قوم ته یې ویل چې ډېر راته ګران یې، ډېر راته ګران یې، ستاسو نه مې زړه نه کېږي، خو قرآن ته رستو راغلی یم، بېعزته شوی یم. دا عزت به حال کول غواړم او نسخه راته اکابرینو صحابو ښودلې ده چې نسخه یې دا ده چې جهاد کې شامل شه لاړ شه. نو جهاد دپاره زما ویې ژړل ورته. عزتمندو د قرآن نه چې څوک هم رسلو شوی دی، هغه الله بېعزته کړی دی. هغه که خان دی، که ملک دی، که جاگیردار دی، که سرمایه‌دار دی، که غریب او فقیر دی، خو چې د قرآن نه رسلو شوی دی، دنیا یې د تباهۍ ده او آخرت هم د تباهۍ ده. او کوم خلک که مالدار وي او که غریبانان دي، او د هر قوم او د هر نسل سره او د هر ژبې سره چې تعلق ساتي، خو چې قرآن یې خپل کړی دی، الله رب العزت هغې لوړو لوړو مرتبو ته رسوي دي. او بیا په آخر کې دې آیات دا وفرمایل وسوف تسألون، زر ده چې تاسو نه به دې قرآن تپوس کېږي. څنګه تپوس پر دې قرآن کېږي؟ دا قرآن نازله دې کړې وه، د دې قرآن څه حصې دې یادې کړې وي، د دې قرآن ترجمې دې کړې وي، د دې قرآن مفاهیم او مضامین دې زده کړي وو، د دې پس منظر دې زده کړی و، او دې قرآن ته دې فیصلې وړې وي، په دې قرآن دې فیصلې کړې وي. دې وجې د قرآن بل ځای فرمایي موږ په دې تمه ناست یو چې رسول الله به زموږ سفارش کوي، خفه کېږئ مه، ځان ته هم ویمه ده
من بلې ته وناسو چې پیغمبر به سفارش کوي قیامت کې هغه د کوم پیغمبر د سفارش په اراده چې موږ ناست یو ژوند تېرو قیامت کې به هغه راپاسي د الله دربار کې او قرآن ذکر کړي دي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول الله صلی الله علیه وسلم براباسي جناب محمد رسول الله او د الله دربار کې اعلان کی چې اے زما ربا زما دی امت دا قرآن بند کړو زما دی امت دا قرآن پریښی د قرآن د هجران ترجمه حافظ ابن قیم کړی دي د قرآن د هجران معنا دا ده چې د قرآن ناظره نه کې دا د قرآن پریښودل دي ناظره دی او د قرآن ترجمه نزد کوي دا د قرآن پریښودل دي د قرآن مفاهیم او مضامین هغې باندې ځان نه پوهېږي دا د قرآن هجران دی او بیا حافظ ابن قیم وایي وعدم التحکیم والتحاکم الیه قرآن ته فیصلې نه وړل او په قرآن فیصلې نه کول دا د قرآن هجران دی نو چا ناظره کړی خو خلاص شو دغه یو ځای کې خو ترجمه یې نه کوي نو بیا قرآن یې پرېښی دی ترجمه یې وکړه په مفاهیم او مضامینو باندې ځان پوه نه کو بیا یې قرآن پرېښی دی دا ټول موږ لګیا یو دا مدرسې موږ سازي کړي دي د حفظ او تجوید مدرسې او د دې کتابونو د بخاري پورې موږ مدرسې سازي کړي دي او خلکو ته وایو چې راشئ دا علم زده کړئ راشئ دا علم زده کړئ فیس پکې نشته داخله پکې نشته اوس تاسو څنګه سر ګټو ګټو ته وایي چې په سکولونو کې زموږ د وړو نه د کرونې د میاشتو فیسونه هم غواړي او فیس چې څونه وو نو دغه دا زموږ د سکولونو والا هغه دوګنا کو او د کتابونو ورشه تپوس ته وکړه چې ماشوم له کتابونو لري پته باندې ولګي څونه خرچه موږ د علم کاری په تعلیم باندې کوو خو په علومو د نبوت باندې او د الله او د رسول چې کوم علم موږ ته رالیږلی دی د کامیابۍ او د عزت علم دی زما استاد څونه برخه ده راشه زه د خپله مدرسه کې چې د علاقې پکې څونه کسان د دنیا خلک د بار نه راځي او پیریې دي او بار ته ځي او زموږ د خپل خلک بس کور او کالج شته که نه جنۍ به مګۍ ته لیږو هلک به مګۍ ته لیږو ولې ځکه چې د دنیا په بازار د دنیا بازار دا د علم کاري په تعلیم باندې خرڅ دی نه ته به نوکره د پاکستان کې سازېږي چې د علم کاري د تعلیم سند تا سره وي ته به هله ګورنر کېږي ته به هله لوړ سړی تا نه به سازېږي او د علمي دین دا دی چې دا انګریزانو څنګه بې دخله کړی دی او ډلې ته کړی دی هغسې بې ډلې ته دی انګریز دی خدای وشرموي موږ د هغه په ژبه باندې څونه فخر کوو دا لوی خدمت دا پبلک سکولونو والا وخت د انګریزۍ کوو او زموږ حکومت هم پرې شروع وکړه سوا د انګریزۍ نه بل څه کې موږ سبق نه وایو دا ولې د انګریزۍ کې څه چل دی موږ غلامان پاتې شوي د انګریز او غلام ته خپله تا ډېر ګران وي نو موږ د انګریزان ډېر ګران وي نو د هغې ژبه هم راته ډېره ګرانه ده لوی کمال دا دی چې چا له انګریزي وایي دا لوی کمال که قرآن نه ورځي خیر دی که حدیث نه ورځي خیر دی عزتمندو وسوف تسألون زر ده چې ستاسو نه خامخا د سین شپږ معناګانې دي یو معنا یې دا ده چې زر ده دې قرآن تپوس ورنه وشي او بله معنا یې دا ده چې خامخا دې قرآن تپوس ورنه کوي دا خبره څوک کوي الله یې کوي وایي زه به نه تپوس عزتمندو تاسو ته ما یو حدیث ویلی دی د دې حدیث ترجمه کوم دی به بس کوم خو دا حدیث ښه په غور واورئ دا کافي حدیث دی د قرآن او د دې د مجلس چې خاص شوی دی لپاره دا کافي دی هغه دا حارث اعور د علي رضی الله تعالی عنه شاګرد دی حارث اعور وایي ما د خپل استاد علي نه واورېدل
چې علي وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما د جناب رسول الله نه واورېدل چې ستکون فتن، زر دی چې دنیا ته به غڼې فتنې راوځي. دا د یهودیت فتنه، دا د عیسیت فتنه، دا د قادیانیت فتنه، دا د پرویزیت فتنه، دا ټولې فتنې. او دا موږ زموږ امیر صاحب چې تاسو ته خبره وکړه، دا د قواریت خبرې، دا د ډلهبازو خبرې، او دا ځان تقسیمول، او د الله او رسول په ځای او د اسلام په ځای بل شي د خپل نسبت کول. یو سړی دا نه وایي چې زه مسلمان یم، نه پېژنم بل څوک، مسلمان یم، مسلمان اسلام دی. سلمان فارسی نه بچا تاسو پر دی ایران نه تلو او زبردست صحابي دی. هغه ته بچاو اسلام دار سو دی اسلام قوم دې سره دی اسلام چې چا ولې د سر تاسو کوي د بس اسلام هغه ول زبر شفیع دی نه پلار په جنم نه رور په جنم نه قوم په جنم د اسلام په جنم. او چې دا اسلام راشي دا قومیتونه وډړې دي شي، دا قوم به یو موټی شي، دا به یو لاس شي، دا به یو आवाज وکړي. موږ نن تقریبا 100 کروڑ د کارو شوي او 2% غیر مسلم کې نشته. قرآن چا من کوي؟ سړي باندې کو تکي نه کوي. دا زمونږ استاد سربراهان بند کوي. نه امریکا موږ لري نه بندولې شي، نم کې یورپ بندولې شي، نم کې يهود بندولې شي، نم کې هندو بندولې شي. موږ د خپل سربراهان چې ما دا په خپل لاسونو ساز کړي، زما استاد ورسره مینه ده، ما ته زنده باد چغې وهو دي. دا قرآن په لار کې آیي، دا قرآن په لار کې راکاو. د دې لرکول په دې پاکستاني قوم باندې د داسې مشرانو لرکول چې اگر قرآن په لار کې رکاوټ دي، دا په فرض دي باندې خوشاله. په دې کار نه کېږي چې موږ جوماتونه یوازې لمانځه نه ډک کړو. د مولانا صاحب خراساني یو حدیث ذکر کړی دی په راه سنت کې، وایي داسې زمانه به راشي جومات به لمونځګزار ډک خو مؤمن به پکې نه وي. راته چې وې چې هلکه مونځ د پیغمبر په طریقه کوم، روژه د پیغمبر په طریقه نیسم، حج د پیغمبر په طریقه باندې کوم، نو د حکومت پر چا په طریقه کوم، د اړمېکاري دي په طریقه باندې کوم. راته خو زبردست مسلمان چې د هندو سره رام رام کوي، د مسلمان سره اسلام کوي. ادخلوا بالسلم کافه، دنده شی په اسلام ټول کې، عقیده ولې د مسلمانی، عمل ولې د مسلمانی، معیشت ولې د مسلمانی، معاشرت ولې د مسلمانی، سیاست ولې د مسلمانی. سیاست څه ته وایي؟ ګورئ ورونو تاسو نه تپوس کوم هغه جواب راکوئ چې پیغمبران علیهم السلام کوم کار کوي، دا بی دینی که دا دین؟ تاسو ماله جواب راکوئ. خانو کتاب د مشکات نه د کتاب الرقاق مستاسو مخکې یو حدیث ده، دا حدیث واورئ. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلقه نبي الا لا نبي بعدي ولكن يكون خلقا. جناب رسول الله فرمایي د بني اسرائیل سیاست پر علی پیغمبرانو کوي، چې پیغمبران یو کار کوي دا کوپري، ته د برطانیې او د امریکای سیاست یا د اسلامي سیاست راغلی. سیاست علی منهاج النبوت یادو كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، داغي سیاست پر داغي پیغمبران کوي. كلما هلك نبي اروار چې یو پیغمبر مرشا بل برابر چا مرشو بل برابر سیاست ته کوي. او بیا پیغمبر خلاف فرمایي الا لا نبی بعد، ما نه رسول پیغمبر ناراضي او زما سلیم دوستو دې مسلمان ډیر دوست وکړي. په دې نوې حکومت کې نوې پیغمبران را پیدا کړي. ازاړه پیغمبران خو څو اوس دې شوي دي فتلا روزګار شوي. دا څو تبریخي نه کړه حکومت له په شا ولاړ دی. ناګي فلس پړي حالانکه څور له سوا کال مخکې جناب رسول الله ویلي چې لا نبی بعدي، لا نبی بعدي. نه حقیقي پیغمبر، نه ځینی پیغمبر، هیڅ قسم پیغمبر وانه رسول نه راځي.
वलाकिन यकूनु खुलफा। जमाना पैगंबर नाराजी बोला सियासत इस्लामी बसोक चले वलाकिन यकूनु खुलफा। अब अबू बकर चले खलीफा दे पैगंबर, उमर बे चले खलीफा दे पैगंबर, और दा हज़रत उस्मान चले खलीफा दे पैगंबर, और दा अली मुर्तजा चले दादा नाइब दे दादा खलीफा दे। तदी वजना शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह सियासत तर्जमा कई। सियासत से दवाई इस्तिस्लाहुल खल्क, द खल्क को खैर लटोल, द खल्क को अखलाक समोल, द खल्क को किरदार समोल, द खल्क को मईशत समोल, दा सियासत। और हाफिज इब्न तैमिया वो मसले के लोई आलिम के शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अगर सियासत वही हिया जुज़्उ मिन अज्ज़ाइहा, इस्लामी सियासत दाद इस्लाम हिस्सा ला यनफक्कु मिन्हु कि दीन कोई सूरत में बिला काफरेशन के करना नुम इस्लामी सियासत तो शरीयत में बिला। इज्जतमंदो वो फरमाए अली रज़ी अल्लाह अन्हु जमाल पैगंबर इस्लाम नवाज़ जिसे तकून के कम ज़र्दा की इतनी वो दुनिया का सरुंग रौचत की और दाऊ सिमंग पर सिर रौचत करी दी लकसन जमुने मशराम किताब से तफसील बताओ पाओ चुमंगर जंगवलो मंग योबल बारी बदुआ ने कौलो और बाज़िदा मंगला सिखाले कमशा शबी शागिर्दान तो बड़ी जीप की तकलीफ दी खुदा खलक काफिर कवई लेकिन जो काफिर लिख दियो मंगली कर नुदा बरी पतोबा ने मंगला मुसलमानान कमो कि मुसलमानान कबशी जिला मंगला का कतावान तो पता का उलमा दे उसे रहम की खुदे दीलम होश की जिला पर कम कंद चारवान की दाई कम दे का रसूल दा दी वजना इज्जतमंदो दा मुख्तलिफ कितनी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तरस इंसान दे दा सतकूनु पेतनुन द अरबी द गरीमर तक आजाद आदा कि सबनी ज़माना रसूलुल्लाह कितनी सर उचते नो आकोश अली से फौरन तपसो फमल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह लो वतल लार बसी अरे पेतनु लो वतल लार बसी नो जवाब मिला शो जनाब रसूलुल्लाह जवाब तो किताबुल्लाह कुरान शरीफ दली पेतनो इंसिदाद और पेतनो लार बंदे वली फीह नबअ क़ब्लकुम फलिकन मखकनो खल्क वाक़ियात जिक्र दी नूह अलैहिस्सलाम नवाला द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा टोल वाक़ियात की जिक्र चिकम कौमनो अल्लाह हिदायत और तालीमात अल्लाह पैगंबरान मनली दी कामयाब अगर चिलक हो और अक्सरियत को उन्माना तबाह बर्बाद हो वह खबर मा बादकुम और पदी कुरान की आइंदा क़यामत पूरी खबर न प्राती दा कुरान दा सी किताब ले सैयद कुतुब शहीद फी ज़िलाल कुरान का खुतबा के ला यो शायर में गए कि जमीउल इल्म फिल कुरान लेकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल वइदा कुरान के तमाम उलूम प्राती तमाम खबर प्राती दाबला खबर ला कि दखल को ज़हन लागे ना कोता है दखल को ज़हन वरता नरसी ये याद बदीम कोई नहीं कि कुरान की सियासत हमेशा हां और दा मेरा बुजुर्ग सास करे जो खाली की रूसी जदा वाले का बुजुर्ग दे दा बुजुर्ग दे खुद से नूर खबर बुजुर्ग दे ये दिन बुजुर्ग नहीं और या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वफीहि नबअ मा क़ब्लकुम व हुक्म मा बैनकुम पदी कुरान किसका सुबह से लिख रहती ये कम दे के लटे राजी की लगत तलाश कचरई तलाश अंग्रेजान दे लेव जामू खैस्तन में ओले के कचरई लगत जो अदालत खुद दे जी कुरान में पैसे लिखी और जो कुरान नहीं में रिश्ता कचरी लगा तो दी वजना वो फरमाए कि दा किताब दा सिले कि दा हुक्म मा बैनकुम द मुसलमानों में इसके बाद द तड़लो द पानिस्तलो द अखमाती और फरमाती तसरी को कुरान की और वे फरमाए कि हुवल फस्ल लैस बिल हज़ल दा कुरान यो फैसला कुन किताब ले दा गप शप न ले दा टोसी खबरी दी दा अकल मुआफिक खबरी दी और वे जनाब रसूलुल्लाह फरमाए व मन इब्तगल हुदा पे गैरिही अज़ल्लहुल्लाह चाहे कुरान ना हिलाओ को बिल किताब पे हिदायत को
چې زه به الله ته ورسم الله به ګمراه کړي او بیا جناب رسول الله فرمایي چې چا دا قرآن پرې خوله په دې قرآن کې فیصلې ونه کړې الله به دړې وړي کړي دړې وړي الله به ټوټې ټوټې ډېر مولیدل پرې خپل سترګو پر مختصر زندګۍ کې الله ټوټې ټوټې کړ دې نور انتظار دی کې سب شي او قرآن ترانه له انتظار کوي ګورې څو الله تعالی کوي ومن ترکه من جبار قسم الله کم ظالم چې دا قرآن پیږي الله به ټوټې ټوټې او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایي دا د الله داسې کتاب دی هو حبل الله المتین دا قرآن دا الله کلک رسی دا رسی او پړی خو پیژنې او بیا ستا دا د الله بیا ستا دا الله پړی دی بل حدیث کې راځي یو طرف د مخلوق سره دی بل د الله سره دی که څوک الله ته ځان رسی دا واحده لار ده چې د قرآن دا خبره کوي الله ته به ورسوي او والله بالله چې دا د قرآن لار چا خپله کړې نه وي چې الله ته ونه رسي که دا تندي په سجدو تور کړي او شپه ورځ دا کورونه هم دا خلک پرېږدي والله که راشي که نه چې څو پورې قرآن خپل کړی نه نو دا داسې کتاب دی چې هو حبل الله المتین وهو الذکر الحکیم دا قرآن دا الله محکم ذکر دی ټوس کلک ذکر دی د الله قرآن او بیا وهو صراط المستقیم دا قرآن دا الله درست لار ده موتا چې مونځ کوو دا امام رانه مخکې شي او چې ځان لمونځ کوو فرض کوو نوافل کوو وتر کوو تراویح کوو د ورځې لمونځونه کوو د شپې په هر رکعت کې موږ او تاسو دا وایو اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته درسته لار وښایي داسې په خوله وایو په رښتیا یې کې غواړو دې رښتیا تا جواب راکړي دا موږ په خوله غواړو په رښتیا یې کې نه غواړو که رښتیا یې غواړو خو د هغه خدای پیغمبر د الله له طرفه دا خبره کوي ځکه چې وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر چې کومه خبره کوي دا د الله له طرفه کوي نو پیغمبر وایي والصراط المستقیم دا قرآن درسته لار ده تی په مانځه کې هر مانځه کې غواړي په هر رکعت کې غواړي درو ولې ورځه پرې قرآن کوي چې د قرآن لار باندې نشي که نه دا درو کوي په هر رکعت کې چې ما ته لار وښایي مستقیمه لار راکوي او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داسې کتاب دی لا تزیغ به الاهوا دی قرآن او قرآني نظام سره دا کچه خبرې نه چلیږي دا فنون لطیفه فنون لطیفه او ځای کدی قرآن کې نشته دی او ولا تزیغ به الاهوا ځکه وفرمایل چې دې سره باطل پرستی نه ګډېږي د قرآن سره او دا داسې کتاب دی د الله تعالی قرآن د الله داسې کتاب دی چې ولا تلتبس به الالسن په دې باندې ژبې نه ګډې وډې کېږي موږ چې را نورې خبرې کوو سړي خوله خطا کېږي خو چې قرآن یې نه به خطا کېږي موږ سره داسې کسان دي په دې طالبانو کې چې دا خبرې کوي نو په خبرو کې بندېږي دا تاسو ته ټولو ته پته ده خو چې د قرآن تلاوت کوي نه به بندېږي او ولا تشفع عنه العلماء قرآن داسې کتاب دی علما ته نه مړي موږ دا تقسیم د کتبو کوو دا علما ناستي د درسي نو موږ دا کتابونو تقسیم کوو چې کله مدرسه شروع کوو نو دا قرآن موږ څلور پنځه حصې کړی ده هر کال موږ یو استاد له یو حصه ورکوو نو چېرته یو استاد زموږ 40 کاله وشي 40 کاله چې د دې مدرسو سره زما دغه دی 11 کاله ما سبق ویلی دی 40 کاله بیا په دې مدرسو کې مدرس او مطبق پکې پاتې شوی خو چېرته اوسه پورې یو عالم ما ته نه دي ویلي چې مولوي صاحب د قرآن دا ترجمه ماله ما راکوه ډېر راوچو او چې بل کتاب ولا 3 کاله ورکړي نو په څلور ورته چې مولوي صاحب خدای ته وګوره بل رارسي ولا تشفع عنه العلماء علماء القرآن نه مړېږي ولا يخلق على كثرة الرد قرآن د بار وای نه زړېږي حضرت عثمان بن عفان بشماره قرآن مجیدونه دومره تلاوت باندې کوو شهید اسلام حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث دونه تلاوت به کوو چې بشماره کتابونه پرې ګوتو کې ځای شي او
ولا تنقضي عجائبه د دې قرآن ناشنا مضامین نه خلاصي. او بیا جناب رسول الله فرمایي من قال به صدقه، څوک چې د قرآن خبرې کوي رښتیا وایي. موږ د عوامو سره ناست یو نو یاره موږ د چا ومنو؟ زه هم د خدای ومنم. د چا منم؟ د خدای نه دي خو خدا ټول ثم یفشو الکذب دی، دروغ ویلې کېږي. د چا مني؟ ما زما به منې د قرآن. د دې معنا دا ده من قال به صدقه، څوک چې د قرآن خبرې کوي دا رښتیا وایي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. قرآن کې الله ویلي د خدای نه به په خبرو کې څوک رښتینی. او ته وایې زه د چا ومنم؟ ما دې چا مه منه، خو دا ګوډه ماته که علماو ته قرآن دې زده کړه. بچی دې ورولېږه به درته بیا ووایي څوک د چا مني د هغه ومنه. نو دا من قال به صدقه ومن عمل به اجر. په دې قرآن چې څوک عمل کوي الله ورته اجر ورکوي. څومره اجر ورکوي؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي په یو حرف د قرآن باندې لس نیکۍ الله ورکوي. دا ادنا چې څومره صفایي وي څومره نیت ساتي نو یو په 200 ورکوي، دې نه زیاته ورکوي. خو زه خیر موږ به دې ادنا باندې خبرې وکړو. قرآن داسې کتاب نه و لکه ما او تاسو چې نن قدر دی. څنګه چې زمونږ صادق صاحب وویلي چې قرآن باندې موږ څه کارونه کوو، د مړي سر کې ږدو او ښکلوي، په سترګو پورې سولو، وي سولوه په سترګو پورې، په غېږ کې ونیسه. خو یوازې دغه کار یې نه دی، دا ډېر وروستی کار دی. کم کار یې چې دی هغه دا دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پیغمبر قرآن مې دې لپاره درکړ چې دا خلک د تیارو د جهالت او کفر، فحاشۍ او عریانۍ، بېدینۍ او د غلامۍ زندګۍ نه ازادۍ طرف ته راولي. د الله رسول غلامان دې دپاره د دې وجې نه عزتمندو د قرآن حروف دا رکوګانې شمارل شوي، دا منازل هم شمارل شوي، د دې قرآن دا آیاتونه هم شمارل شوي او د دې قرآن کلمات هم شمارل شوي او حتی د دې قرآن حروف هم شمارل شوي. د دې قرآن 3,40,940 حرف دي. تاسو ټول ته وایم ښه ټول تعلیم یافته یې. بیا چې لاړې ضرب وله ورکوي په 10 کې وله په 700 کې وله ضرب مه ورکوه، صرف په 10 کې وله ضرب ورکوي. دې 3,40,940 حرفونه چې څونه ثواب وشو. زه وایم دا زما دا ملګري دي، دا قاري صاحب او دا ملګری دی او دا بل مولانا، دا وایم چې څومره زما نه قدر کېږي چې دوی وکړو. چې دوی خو زموږ د لارونه عوام وروڼه د لوی ثوابونو څخه مخامخ کړي دي چې یوه رکوع درس ورته وکړي، په یوه رکوع کې حروف وشماره څومره ثوابونه وشو. ته یې پرې دونه ثوابونه وڅه کوې، پرې دونه ګناهونه به څه کوې چې په قدم قدم موږ نه ګناه کېږي. موږ دا ټول قوم پاکستاني ګناهګار یو. ما ته ولې ګناهګار یو؟ ولې موږ دا هم نشو ویلی چې د ملک د شریعت په نوم ساز دی، موږ شریعت غواړو. دا ملک د قرآن په نوم دا شی زه پکې قرآن غواړم. دا زما او ستا ګټه ګناه ده. الساکت عن الحق شیطان اخرس. د حق نه چپ کېدونکی دا ګونګ شیطان دی. رسول الله وایي ګونګ شیطان دی. موږ ګونګیان شیطانان دي. راځي خلک مو باندې لوبې کوي. خو دا ښه دی د دې دین سپایه خو یې دله قابو کړې ده، خو د دې زندګۍ سپایه هم دله قابو کړې انشاءالله. لږې ورځې پس به نور هم پوه شي. اوس هم لا بعضې خلک نه دی پوهه. کم خلک چې بازار ته نه ځي او اخیستل خرڅول نه کوي هله په طبیعت کې. هغه جینکۍ او هلکان چې پلاران یې راځي او که غلا یې وله وکړه او کار سې وله وکړه او که رشوت یې واخیست او ګیرې هغه عادي دي خبره. او د پلار نه یې تپوس وکړه چې په خپله بازار ته ځي څنګه کاتلې ده، په کوم اوبو کې روان دي. عزتمندو دا ټول ګناهونو کې موږ اخته یو، په قدم قدم موږ نه ګناه کېږي. دا ثوابونه کم دي اوس او قیامت کې به نیکۍ او بدۍ تلي. آخري خبره پاتې شوه چې هغه اوس د قرآن سره تعلق دی. دا زیات ومن دعا الیه هدا الی صراط مستقیم. څوک چې تاسو ته قرآن طرف ته دعوت درکوي،
قرآن ته راټول شئ، راځئ چې ناظرې وکړو، راځئ چې حفظ وکړو، راځئ چې ترجمه وکړو، راځئ چې د دې قرآن مضامین زده کړو، راځئ چې د قرآن فیصلې د قرآن د دې جوګه کړو چې فیصلې ورته وشي. انګریز تا قرآن بند کړی دی او د نن ورځې پورې باندې انګریز لاړ او چا چې د انګریز بوټان پالش کول، چا د انګریز هغه عسکر راکاو، هغه خلکو ته اطلاع پیښې او نن ورځې پورې د محمد مصطفی منګو ته اطلاع پاتې نشي. دا شیخ الهند یو لوی عالم هندوستان کې تېر شوی، د انګریزانو بوتل او په مالټه کې قید کړی. نو چې د مالټې جیل نه راغی بر صغیر ته، نو د هغه تقریرونه دا و چې ای د بر صغیر مسلمانانو، که انګریز شړل غواړئ د قرآن درسونه زیات کړئ. دې خبره باندې خیال دی. ای مسلمانانو، که انګریز د بر صغیر نه شړل غواړئ د قرآن درسونه زیات کړئ. او زه ورسره اوس موجوده زمانه کې یو بله خبره اضافه کوم. زموږ د پاکستان خلکو، ای د پاکستان مسلمانانو، که د انګریز قانون شړل غواړئ او لندن ته په انګریزانو پسې لیږل غواړئ د قرآن درسونه زیات کړئ. بس بیا به کار وشي انشاءالله. د دې وجې نه پیغمبرو فرمایل ومن دعا الیه، څوک چې قرآن طرف ته دعوت ورکوي، څوک چې قرآن ته خلک رابلي، من دعا الیه هدا الی صراط مستقیم، بیا سړی تاسو درسته لار سره یا هدی الی صراط مستقیم، دې سړي ته درسته لار ښودل شوې ده، ځکه تا ته درسته لار ښیي. عزتمندو، دا یو آیات او یو حدیث پیغمبر مې ستاسو مخکې ویو، دا ډېر لوی خدمت زموږ دې ملګرو کړی دی او چې دوی نوی درې واڼه ما بیا ته بیا ډېر صفت کړی دوی مخکې نه کوم حدیث کې دې نه منه راغلی. خو زه به دا ووایم چې د دې عوضونه او بدلې دي الله دې له دنیا او آخرت دواړو کړی او زموږ هر ملګری دی الله داسې چمتو کړي، داسې هر ملګري کې دا غیرت الله ولګوي، ځکه چې زموږ ډېر د کار خلک دا زموږ سره دی. لږ به وي خو ډېر د کار دي، په شمېر کې به لږي خو د الله په ټول کې به ډېر درانه کېږي انشاءالله. خو که چېرته دي موږ دا مهم خپل کړو او موږ د دې فتنو دا ځان ته حاضر ذهن کړي چې نن کومې فتنې، کم فسادونه د اسلام خلاف، د شریعت خلاف، د اسلامي ملکونو خلاف. ته ګوره په هغه د دوبۍ په شیخانو باندې چې صحابو په خپلو وینو باندې ازاد کړی ملکو، د یهودو خلاف یهود هغې شړلي، هغه یهود هغه ځمکې ته راوستل، هغه یې هلته قبول کړ. په کوم ځای به ژاړئ؟ د دوبۍ شیخ ژاړي او که د حرمینو شریفینو هغه چې اقتدار ورته حواله شوی په هغه ژاړي، او که پر خپلو د پاکستان په مشرانو ژاړي، او که پر خپلو عوامو په خپل ځان ژاړي، په چا باندې ژاړي؟ ټوله د ژړا خبره ده. خو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو ټول فکر سوچ خپل کتاب ته راواړئ. موږ دې الله د دې کتاب بیان کړي چې د دې کتاب خبره موږ ته چا کوله زموږ د سر تاج دی، او دې کتاب خلاف چې چا کوه زموږ دشمن دی. عزتمندو دا څو خبرې مې ورته وکړې. الله رب العزت دې زموږ ملګرو کې دا توفیق واچوي چې دا سلسله جاري دغسې وساتي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأهلك أموالهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عزتمندو دعا وکړئ چې دا کوم دې ملګرو کوم کوشش کړی الله دې خپل دربار کې دا کومه اجتماع د قرآن په درناوي کې د قرآن درسونو په درناوي کې راغوښتې ده
الله رب العزت د دې ویلي اجر ورکړي. دا کوم ملګرو چې په دې کې شرکت کړی دی دې له ټیم ورکو دا ډېر د مصروفیت وخت دی او راغلي او د درس کې ناست دي. الله د ټول په علم کې عمل کې بچو کې کاروبار کې خیر او برکت واچوي او خدای مونږ ته هغه ورځ وښایي چې کومه ورځ باندې به په پاکستان کې د مکمل شریعت د نظام اعلان شي. خدای دې نه مخکې مونږ له برګ راولي هغې پورې مونږ وساتي او مونږ نه کار والي چې دا خوشحالي الله مونږ ته په ژوند کې راکړي چې د هغې په عوض کې به غټې خوشحالۍ مونږ ته آخرت کې راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه